مړوي کدی یو کني زوم دسی موایا مونږ ولیدلو د اوچت خاندان خزي چې خاوندان وفات شول هغه زماستا یو تروړو وړي د وړو یوې تروړې ته مجبور شولې ځکه خاوند ته لاړ که دیاړي مار دی خو تالی پیدا کی او ستا بچولی پیدا کی خاوندانو ته دعا کوئ خاوند چې د کوره ووځي دوله پې الله ته اوچته وه خدای زما د سر سوری دی خدای حفاظت یې وکړي اعمال ورله کوئ چې خاوند د کوره ووځي نو عزتمن خاندان ښځې چې خاوند یې وفات شي هغه یوې تروړې وړو ته محتاج شي مونږ ولیدل د لوی خاندان زنانه مالدار سړي ته وایي ما ته د یوې تروړې وړو ضرورت دی زما بچي نار دي مور د بچی ناره نشي برداشت کولی خدای دې دا ورځ په زنانه ونه راولي ښه چې دا یتیم بچی ورته په دې غېږ کې څملي که نه او دا یتیم بچی ورته پاتې شي او دا اختر شپی او دا یتیم بچی راشي دې مور ته وایي مورې پلانکې هلک مې ولیدو د ټیلر نه یې خپلې کپړې راغستې وي پلانکې مې ولید مورې زما کپړې به کله را کم ټیلر سره دي مور ورته وایي صبر وکړه پلانکي سره دي پلانکي سره دي چې شپه پخه شي مورې دا خو شپه ووتله سهار به زه مانځله کمې کپړې وړمه د مور سره بل جواب پاتې نه شي نو مور ورته وایي بچیا ستا کپړې نشته ولې پلانکي چې راوړلې پلانکي چې راوړلې ای بچیا دا نن چې کومو بچو کپړې راوړلې د دې پلاران شته او ستا پلار نشته بچیا ته کپړې مه غواړه ته مه غواړه کپړې نو مور چې هغه بچې رضا کوي دا تپوس د کونډې مور نه وکړه وایي ته د اختر په شپه بچې څنګه رضا کوي ما ته کونډه مور وایي زه بچې سملوم هغه نه سمولي بچې مې خوب کې راپاسي زما د اختر کپړې زه بچې سملومه زه په کټ کې سملمه خلکو کپړې اسري کړي او انګرو ته ورچولی وي هنګرو ته ورچولی سبا به دا جوړه غوندم او کونډه مور چې په ځان څادر د شپې راواچي هغه خپلو بچو ته ګوري او د اختر شپه په جړا باندې وباسي دا د هغې میندو نه تپوس وکړه چې د چا خاوند نشته دا که دیاړي مار دی که فقیر دی که ملنګ دی تا دپاره بادشاه دی بادشاه د عزتدارې ښځې د تروړو وړو حاجت راشي مالدار ته وایي ماله وړه راکه هغه ورته وایي وړه در کومه خو یو درخواست به مې منې یوه خبره به مې منې دا مور ورته وایي څه وایي یو تصویر به علمه زما تصویر به علي زه زنانه نه یم نه که نه دا تعاون چې چا کړی چې هغه ته پته ولګي چې یو تصویر یې فیسبوک له ورکوه ستا فیسبوک خو دې خدای په تندر سوړ کړي دا موبایل دا څه خبره ده دا څه خبره ده چې زه یو تصویر ورکوم دا یو تصویر ورکوم نو هغې کونډې ته زه وایم ته ولې تصویر ورکوې او وایي مولي صاحب دا پته ماته لګي زه سوچ وکړم هغه مړ خاوند را یاد کم چې خاوند مې په قبر کې دی که تصویر ورکومه په ټوله دنیا کې مې د مړ خاوند عزت لیلام کیږي او زه داسې داغداره کېږم چې ما سره به بیا څوک رشته ونه کړي دې هر څه ته وګورم هر څه ته وګورم خو مولي صاحب چې وږو بچو ته وګورم چې دا بچي له به مې پخوم څه نو دا مور ورته وایي خیر دی زه به مخ پټ کړم په برقه کې به ودرېږم خیر دی تصویر راله په پټ مخ واله خیر دی دا مور چې د تصویر ته مجبور شي دا د دې نه الله خاوند اغوستی دی دا د دې په سر د خاوند سوری نشته دا د دیاړي مار ښځې ته ووایه دا د فقیر ښځې ته ووایه وایي دا د ملک ښځه چې نن تصویر ته تیاریږي دا د دې یو خاوند و که نن هغه خاوند موجود وی نن هغه خاوند وی دې ته دې چا کیمره نیولی وی او مونږ کې خو ترس شته نه مونږ کې خو ترس شته نه قربان چې دور د امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی کاش چې یو داسې حکمران خدای راکړی کاش چې یو داسې حکمران خدای راکړی چې د کونډو اوښکې وچې شي خدایا چې د یتیمانانو
سلګي بندي شي خدای او دسي حکمران راکې په لار روانو زنانه ولرا لمخن وی ودرېګه حضرت وی خجی ولاړې وی بیت المال کې مې برخه شته زما حق دی کنه وی بالکل شته وی مال راک وی ته ودرېګه صد له حق راوړم زنانه ولاړه د بیت المال نه ولا حق راوړو قربان دسی حکومتي کړي چې حق راوړو زنانه له ورکو نو زنانه ته وی ودرېګه زما یو درخواست دی مونږم یو درخواست دی څه درخواست دی مونږ خو وایو چې د عزت تل لګ لیلام کم کنه ښه په تروړه وړو ما ستا عزت واغس کنه ښه تروړه وړه دې ورکړل نو زما د خور مور عزت په علي ته په تروړه وړو باندې امیر المؤمنین ورته وی یو درخواست مې څه درخواست دی مورې خورې حق مې تعالی درکو چې کم دی په بیت المال کې خو درخواست مې دا دی اسنا په میدان محشر کې د الله عدالت لګېدلې او ته په ما شکایت ونه کې ګورې حال ته به شکایت نه کې بس معامله دلته کلیر ده هلته به په ما شکایت نه کې د الله مخې ته ګورې ښه اسې نه چې د الله مخې ته په عمر شکایت وکړي هلته د جواب نه یم ګورې ښه هلته دا یو درخواست مې دی کاش شته یو داسې مسلمان چې په دې وړه کې ورته تروړه وغورځي چې دا دې تروړه ده دا دې د بچو کپړې دي او دا اختر دی ته څوک یې ما څه کوې بس زه د خدای یو بنده یم او بس تو بچی دی ما ته دعا کوه بس چې دا کونډه دند شي او بچي او کونډه لاس اوچت کې خدای د جنت د وګټو د دواړو جهانو سردار فرمایي انا وکافل الیتیم هکذا صحابه ما ته وګورئ وی ما سره به یو کس داسې برغي په جنت کې دا به تهجد گزار نه دا به حجونو عمرې والا نه انا وکافل الیتیم هکذا اے صحابو چا چې د یتیم پالنه وکړله دی به ما سره داسې یو ځای په جنت کې وي د دوو ګوتو ته مې وګورئ صحابو کافل د یتیم به ما سره په جنت کې دي انا وکافل الیتیم هکذا دا څه چې مور تواب مورې خورې خاوند ډېر څه دی خاوند بادشاه دی بادشاه هوښیاره ښځه نو خاونې دا تانیز نه هغه وایي بادشاه دی وم ته هوښیاره یې ښه او بادشاه به یو خاون او دا به پې بروسه نه کوي نه خویندو میندو خاون وپېژنئ د دواړو جهانو سردار فرمایي ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه امام الانبیاء فرمای چې کوم زنانه مړه شوله او وروسته سره یو خبره چلیدله یو سرټیفیکیټ ورسره پاتې شو زنانه مړه شوله او یو سرټیفیکیټ دی ورسره څه سرټیفیکیټ دی نفلي روجي دي ورسره نه عمرې دي ورسره نه ذکر و اذکار دي ورسره نه ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راز دا وفات شولا او خاون تی نرازا و بس دان سره د خاون د رضا سرټیفیکیټ وړو چې تلا د خاون رضا ور سره وا د دواړو جهانو سردار فرمای دخلت الجنه چې کومه ښځه مړه شوه او د خاون رضا ور سره و دخلت الجنه د جنت ته لاړه د خاون رضا والا